چې موږ ته زمونږ د پاره چې کمدنو باغات یا دا ډیرای د صفا او د مروه دا موږ له د سرو د سپینو کا چې زمونږ د اخوار رس ختم شي نو جواب قل لا اقول لكم عندي خزائن الله زه د خزانو اختیارمند نه یم. دویم سوال یو کو چې زمونږ ته ځایونه وښیه د خزانو ځایونه راته وښیه چې دا خزانې په کوم ځای کې پرتی دي. نو دریم دا بیا خوراک سکاک سله کوي چې ته وایې زه د الله الچی ما او د الله قاصد ما نو ته بیا زمونږ په شان باندې دا خوراک سکاک چې ته کوي بازار ته ګرځي ودونه کوي بچی راوړي. جواب ولا اقول لكم اني ملک ما خود فرشتہ توب داوا نه کړی چې زګی ني فرشتہ یم زه فرشتہ خو نه یم. نو څلورم سوال یو کو نو زمونږ او ستا بیا څه فرق دی؟ خزانه اختیار ستا نشته زمونږ نشته ته په پټو نه پوهېږي موږ په پټو نه پوهېږو ته هم خوراک سکاک کوې موږ هم خوراک سکاک کوو نو زمونږ او ستاسو بیا فرق څه دی؟ نو جواب ان اتبع الا ما یوحى الی دا فرق دی که نه؟ ما ته وحی کیږي زه په وحی پسې روان یم او تاسو په خپل خواهش پسې روان یئ. که په دې معقولي فرق باندې نه پوهېږئ نو هل یستوی الاعمی والبصیر زما مثال د لیدونکي دی او زما د تابعدارو او ستاسو مثال هغه د ړندو دی نو ړوند او لیدونکي برابر دي دومره فرق دی. نو زه بصیر ما په دلیل باندې یم تاسو بې دلیلې ړاندې دومره سوچم نه کوئ چې فرق معلوم کوي. افلا تتفکرون دومره محسوساتو باندې هم نه پوهېږئ داسې خو سړی د ړوند او د لیدونکي فرق معلومولی شي. نو د پیغمبر او د پیغمبر تابعدار هغه لیدونکي دي او نه منونکي یې د ړندو په شانتي دي. دی نه مني زدیان دي عنادیان دي هډ درم دي. نو شتر تابعدار چې چا کې انابت دی وانذر به الذین یخافون ربهم بندومه بیان تخپل بیان کوا اعلان د توحید کوا چې چا کې نابت ته هغه به خبره ومني فائدہ به واخلي هغه به چې کمدنو فائدہ واخلي. کدی شرطونه لګئی نو د شرطونو ایمان ته سجد نشته. کدا شرطونه لګئی چې دا خپل ملګری د ځان نه لري کا پلان کې وباسا او پلان کې وباسا نو بیا به مونږه خبره ومنو. دا د شرطونو ایمان دا چې په شرطونو ځان خاطراولي بیا به ولا چټاکو ته دړای وای ولا تطرد الذين يدعون ربهم دا د محبت ملګری او دا چې کمونو د اخلاص ملګری دا د ځان عمل لري کوا. دا غټایټو چې په شرطونو ایمان راوړي چې ما ته به بالغ دی او مال به چې کمونو دارا کوي مال به دارا کوي دا ایمان ایسم نه دی معتبر د دې نه هیڅ نه جوړیږي. د خپلو عاجزانو ملګرو هغې سره محبت ساته او هغه ملګري د دنیا د رهبرۍ دپاره تیار کا د دنیا د رهبرۍ دپاره تیار کا. که ته وایې چې زما ملګرو پورې وخاندل خفه شوې وکذلک فتنا بعضهم ببعض دا خو زوړ قانون دی پاک پرستو پورې خندنې شوی دی نو په تاسو پورې هم خندنې کیږي. امتحانات تی راځي د ټولو نه اولنی امتحان دا دی چې خاندي به در پورې ټوکې به در پورې کوي مسخرې به در پورې کوي خو ته خپل مشن جاری ساته. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طالبانو لدې ملګرو لدې هم تسلی ورکوا کامیابی چې دا نو هغه به د دی وي الله به ورته کوتاهي معاف کړي. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی
ما سره وي د خزانو اختیار نشته د خزانو اختیار ما سره نشته یو حدیث د بخاری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې مال د زمکه د خزانو چابیان راکړي دا غا حدیث څه مطلب دی جواب دا دی چې د هغه حدیث مطلب په هغه حدیث کې شته کنه ټول حدیث وای په خپل به ته پته لګي هغه حدیث کې ورپسې دا دی چې زوالی الارض سيبلغ ملک امتی ما زوالیا ما ته ازمکه را غونډه کړه را ټوله کړه راته وی خودل راته چې دا وګوره دا او سيبلغ ملک امتی ما زویلی چې کومه ما ته را غونډه کړي وا زما د امت بادشاہي با غزا ته رسی هغه ظاهری د زمکه سره او سپین او خزانی دي چې هغه به الله د نبی علی السلام امت لور کوي او داغي خزانه حکومت الہیه قائمولی چې دا الله رب العزت حکومت پزمکه باندې قائم شي نو داغه خزانو چابیانه به مسلمانانو لاس لراشي د زمکه د خزانو چابیانه دا د مسلمانانو لاس لراشي چې سم مالونه او دولتونه دي هغه به الله د مسلمان خپل راولي او دل تر دی آیات کریمه مطلب دا دی چې زه د خزانو اختیارمند نیم چې فل اختیار زما دی او چې چاله څومره ورکوم چې سو غریب کوم دا اختیارات زما نه دي مطلب د خزانو د مالونو دولتونو ورکولو اختیار زما نه دی غریب کول مالدار کول د چا کار دی دا الله کار دی اغنا و اقنا مالدار اول کوي مالونه ور کوي ساروی ور کوي دا د الله کار دی زما کار دا نه دی ازحک و ابکا خندول کوي جړول کوي دا د الله کار دی زما کار دا نه دی نو خلق وای پلان کې گنجبه خشته دا خبر غلطه راوته لګه چې پلان کې خزانه ور کوي داتا دی او گنجبه خشته داتا مان ورکون کې گنجبه خشمانه خزانه ورکون کې نو ورکون کې الله دی او خزانو بخون کې هم سوکته الله تعالی دی دا کار دا الله دی یو عالم دی او هغه د توحید مسله خلکو ته بیانې نو د خزانه ورکي قرآن بیانې قرآن د الله د علم خزانه ده د الله د توحید خزانه ده نو د خزانه ورکون کې دی خلک دا ټکه به وطن وای به وطن دا چې د گنج بخشته ځکه خلک به دا والی چې یاره د خزانه ورکي او راشه او بیا به د قبر ته خلق پراتی وي لکه اوس علی حجویری رحمه الله قبر ته خلق پراتی علی حجویری د سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب چې کمندونو غټ زیارت ته هغه ولا چې کمندونو حرم جوړ کړل دي خرچه په کړی دا او داغه سجده او سلامی کوي هغه په خپل کتاب کې ذکر کړی دي چې یا علی خلق تورا گنجبخش میں گوید و حالانکہ در دست شمایہ کے حب نیست گنج بخش و رنج بخش او سبحانہ تعالی است علی وی خلق تا تا گنج بخش ہوئی پجوان دی دا خبر کردی دا وی خلق تا تا گنج بخش ہوئی حالانکہ پلاسو کی دی یوی دانی اختیار دیم نشتا گنج بخش و رنج بخش او سبحانہ تعالی است غمونا کور کئی که خزانے ور کئی اغا اللہ دے چا کار دے نو قرآن داوی لا اقول لکم عندي خزائن الله نو ام تاسو ته چې مال لري خزانه دا الله د خزانو اختیار هغه زمانه دی ولا عالم الغیب بریلیان تورزړی دي او چې خبر ځان له غلطه ونی بیا بول آیاتونه غلط وای نو الله د آیاتونو غلطه معنا وای نو د دې آیات داسې معنا کوي ولا اقول لكم لا عالم الغیب او نو ام تاسو ته چې نه پويګم په پټو ان زه په پټو پويګم دا دیتا تحریف وای او دیتا آیاتونه کاغول وای کوک زړه کاغه معنا کوي دې ځای خو ته دا معنی کایزا
دا دی وکړه خو ورپسې لږ غونته کې رستو 59 نمبر آیات کې څه وایي هلته کې دا وایي 59 نه دی 59 دی وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو دغه ځای به څه وایي دې ځای به څه معنا کوي وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو په پټو یوازې الله پوهیږي بل څوک نه پوهیږي او سورۃ النمل 59 کې وسه کوي 65 کې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله په غیب بيد الله نه بس مکه اسمان کې څوک نه پوهیږي او سورۃ اعراف کې وسوي لو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير کزو پټو پوي دے ما بزان لنه کمل جمع کړو پیغمبر وې زب پټو نه پويګم او دیو ته نه ته پويږي اسی وایته نه ته پويږي دام وی دا پیغمبر اسی وی لکه دا ما چې کوم خبر وکړه دیم یو دلیل له وی دا پیغمبر اسی وی چې نه پويګم نور پويږي وی دا لکه عاجزی ده دا وی څه شه ده عاجزی ده وی دا سنو وی لکه ادب کوي چې زګینی په پټو پويګم دا لکه بیا تکبر غونتی راځي نور په کې سشته په پټو باندې پويږي ولکه دا سی وی خلک مطلب دار چې د عاجزای کې دروغ ویل جایز دي ها دا اوس لا خبره ده دا دروغ نه دي چې سړی پويږي وای زه نه پويګم دا یو دی وی نسبت ایجابي دی او بل سلبي دی دا دواړه دی او بل مقابل ني چې یو رختيای بل دروغي نو پیغمبر څنګه په باندې پوه شو او دا وی چې کمونو دا هغه جزیده او کسر نفسی ده دا غلطه خبره ده د دې آیات مطلب دا دی چې هغه وته وی مونږ ته د خزانو زایونو خیا وی ولا عالم الغیب زب پټو پویګم نا دوی مې وته وی مونږ ته وای چې عذاب بکله راځي نو ولا عالم الغیب زب پټو نه پویګم زما خپل کار سره کار دی زه د خدای کارونو کې ګوت نه وام تاسو ما ته وای خزانه را کا دا د خدای کار دی دا زما کارو تاسو ما ته وای چې مونږ ته د خزانو زایونه وخایا او دارنګ عذاب ټیم راته وخایا دا د خدای کار دی دې کې زه ګوت نه وام ولا عالم الغیب په پټو نه پويګم نو تاسو شي چې ته وای خوراکونه چې کای دا چې کې څنګه بیا پیغمبري نو ولا اقول لكم اني ملک نو ام تاسو ته چې زم فرشتہ ما خود فرشتہ توپ داوا نه کړی فرشتي چې دی نه خوراک نه کوي فرشتي ودونه نه کوي فرشتي بازارونو کې کارونه او سوداګانی نه کوي نو زه خو فرشتہ نه ما زه خو انسان یم ولا عالم الغیب ولا اقول لكم اني ملک او نو ام تاسو ته چې زم فرشتہ نو تا کې څه کمال لې او زمونږه استاد سو فرق سره نو ان تبع الا ما يوحى الي زه تابعدارینو کوم مگر داغي چې وਹੀ کول شي ماته چې ماته کوم وਹੀ کول شي نو زه داغه تابعدار یم